المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك كرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، الله رب العالمین چې انسان لکه زندگی ورکړې ده او دا کوم عمر چې تیریږي انسان وخت تیری دا ډیر زیات قیمتي دی. د انسان هر یو لحظه هغه ډیره زیاته قیمتي ده. لهدا د دې وجنه الله چې څه غواړي د هغې کول پکار دی. الله اسمانونه پیدا کړه، ځمکې پیدا کړې، کتابونه آسماني راولېږل، رسولان او پیغمبران را لیږلي دي. د دې باوجود یو انسان راځي هغه د خپل عمر سره لوبې کوي، له لعب باندې وخت تیروي. الله د موږ نه څه غواړي؟ الله رب العالمین د موږ نه څه غواړي؟ د دې سوچ پکار دی او د دې په ذهن کې راوستل پکار دی، په هغې باندې عمل کول پکار دی. جريج رحمه الله په یو قوم باندې تیریږي، هغوی لوبې کوي. ورته وایي دا څه کوئ؟ ورته فارغ ناست یو، کار هم نشته، لوبې کوو، هېڅ هم نشته دی. هغه ورته وایي ډېر ښایسته نصیحت ورته کوي چې الله رب العالمین په قرآن کې ویلي دي فاذا فرغت فانصب، چې کله فارغه شوې د الله عبادت ته ودرېږه. دا یې نه دی ویلی چې فلعب، لوبو ته ودرېږئ او لهو لعب باندې خپل ټایم پاس کوئ. فضیل ابن عیاض رحمه الله د یو سړي نه تپوس کوي چې ستا څومره عمر دی؟ هغه ورته وایي چې زما 80 کاله عمر. وایي په دې 80 کالو کې ته د الله رب العالمین طرف ته روان یې. سړی ورته وایي چې انا لله، نو څه وکړم؟ وخت مې کم دی. هغه ورته وایي چې څومره وخت دی پاتې دی، په دې کې کوشش وکړه توبه وباسه. د دغې په وجه کېدی چې الله رب العالمین ستا دا زوړ عمر چې کم دی، تیر شوی عمر، هغه هم قبول کړي او هغه ګناهونه معاف کړي. زما ورونو، عاقل انسان هغه دی چې هغه د خپل عمر باره کې سوچ وکړي او د عمر اهمیت ورته معلوم شي او د الله دپاره کار وکړي، د آخرت دپاره کار وکړي. جاهل او قمقل انسان هغه دی چې د هغې ورځې تیریږي او هغه په خپل عمر باندې هر کال میلاد او اختر او خوشحالي مناوي. د دې دپاره خوشحالي مناوي چې مرګ ته نږدې شو. دا د غیر مسلم عادات دي چې مسلمانانو کې راغلي دي. لہذا دې ته ډېر سوچ پکار ده چې د انسان یوه لحظه هم تیریږي. هوښیار انسان، مؤمن انسان هغه دی چې یو ورځ نه، یو کال، خو لا غټه خبره چې لحظه پې هم تیریږي، هغه په درېږي، د ځان سره سوچ کوي چې ما د الله دپاره څه وکړل، ما خپل آخرت ته څه ولیږل، ما د خپل قبر دپاره څه تیار کړه. زندگی د آخرت زندگی ده، د دنیا زندگی هېڅ هم نه ده. که یو انسان دا سوچ کوي چې دنیا ده او دنیا کې هم همداسې پاتې او همداسې خوشحالۍ وي، نو دا هېڅکله هم نه کېږي. انتها د دې دنیا دا لازمي ده، الله لیکلې ده، دا به ختمیږي. انسان به قبر ته ځي، انسان به د الله مخې ته ودرېږي او هلته به د جنت او د جهنم فیصله کېږي. لہذا آخري خاتمه بنیاد دی، آخري خاتمه د انسان بنیاد دی او اعمال چې کوم دی هغه په آخري خاتمه باندې دي. که د یو انسان آخري خاتمه صحیح نه وي نو هغه هېڅکله هم د الله په وړاندې به څنګه ودرېږي او څنګه به الله له جواب ورکړي. لہذا دغه لږه زندګي چې الله راکړې ده باید په دې کې د آخرت دپاره سوچ وکړو، په دې کې د الله د رضا دپاره سوچ وکړو، چاته تکلیف ونه رسوو، چاته ضرر ونه رسوو. د الله رب العالمین چې کوم عبادات او احکامات دي هغه پوره په خپل ځان کې راولو. الله نه دا دعا کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو سره دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دغه سوچ او سمجھ په موږ کې راولي، د آخرت او د آخرت دپاره د کار کولو دغه سوچ په موږ او تاسو کې راولي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.